او کاشف جانا خیرت د ټیزونو زه نه دی کاشف جانا خیرت د ټیزونو زه نه دی ټیزونه مولا دا خبره مکه وای چې زه چا استعمال کم چا کمزه کې استعمال کړي اقبال پلازا کی کمزه کی زه خوراتو خیا کنه چا استعمال کړي په کمزه کې استعمال کړي قرباني بچیا لاړ د جان حبیب د کور مخې ته پوز راکاګه الکا پوز راکاګه او د اوخ چاپو لګاو نو الله به د عوام معاف کوي والله که دې معافي بېګا چې کومه ویډیو راغلې د خلکو استعمال شوی مو کیلونه چې څوک واچوي که نه غونې لږ غونې پلیسترو لګوي تا د ټول لاس دغه تا کړی ایکټینګ مه کوه ټول عمر ته ایکټینګ کړی دی دا د ویډیو دا خاندانی دا غل دی اوریجنل غل دی د ایکټینګ کوي ټول عمر د ایکټینګ کړی دی او ایکټینګ به کوي او په دې ایکټینګ کې اوس تاسو دوکه کېږي نه همدا مسافر به دې کنځي همدا عوام به دې کنځي زه د خور مال دی په کمالو هم د چنګیز ویا د خور دا ټینګ کوستی ورک شه د کنجرې وچیا خړه پې سپک کوي زړه د خلاصه پیړه سپک کوي ځکه چې دا د معاف کېدو سړی نه دی که پښتون یې سړي نامه غواله ته چا استعمال کړی دا سړي نامه غواله که نه اقبال پلاسه کې کم ځای کې چې ناپارک کې کم ځای کې چې استعمال کړی مړه ته د استعمالیدو لوته ته اوس استعمالیدو لوته تاسو نه استعمالوي د جان حبیب کور مخې ته تا غول غوښین خوړل دام ته چې استعمال کړی وي د پنجابۍ له چې د ویډیو کوله چکلي واله دام ته چې استعمال کړی وي حلیب خان شیرپاو چې لاړې خبرې کولې دام ته چې استعمال کړی وي ته چا استعمال کړی ته ټول عمر خلکو استعمال کړی غلطې خبرې مه کوه دا ویډیو ګورې او دړه بړاس په وباسي ستاسو د قسمي دړه بړاس په وباسي خبرونه هم کتلي خو زه ټول هغه پښتنو ته وایم چې زه استعمال شم قسم په قسم خلکو استعمال کم زه د خور مال دی په کمالو هم د چنګیز ویا د خور دا ټینګ کوستی ورک شه د کنجرې وچیا اخیر کې به دا خبره زه وکړم چې استعمال شوم ډېرو خلکو رانه فایدې واخیستې اول تا وغیم او بیا د دکه پښتانه خور وغیم د ډمې ډانسرې ښځې زویه چې په سړیتوب دې دا خبره کړې ونه خو د دې پښتنو تور سرې زما تور سرې دي ځکه زه چې د پښتنو اواز اوچت نه کوم زه پښتون له ور نه شم پښتون سره زه ونه درېږم ستا اصل نه سره وغیم که مسلکوني دله د اوسه بړوا ته راځې چې کومې جینۍ ته دې کاشف خور ویلي و چې زما د پاغ الله قسمې د قرآن مجید زه راخلم او په دې زه لاس کېدم چې ده ورسره پې زنا هم کړي 2 ځل ورسره ده زنا کړې ده همدغې ښځې سره بیا ورته خور ویلي دي خلکو ته دې سره ودرېږئ او د سره دې له چنده ورکوي 1 ځل نه 2 ځلې ورسره کړي ده په دې کې چې څوک ملګري دي ورسره هغه هم ثبوت ما سره شته انشاءالله تعالی تاسو سره جبس کوم چې هغه پنجابۍ به هم د لزه انشاءالله په ریکارډینګ راولم همدغه پنجابۍ چې کوم دا انټرویو اخلي او که دا وایي چې ما زنا نه ده کړې نو دا د په قرآن لاس کې دي چې ما نه ده کړې خبره صرف د دغه د دې ده چې د دې ښځې ته خور ولې وي چې اول یو ښځه سړی استعمال کړي بیا ورته خور ولې وایي مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله کلمه وي زه ټولو کار کوم د خپل د غریبۍ کار کوم خو زه پې فخر کوم
زه د کور له ایسی ګاډي کې ځم او ایسی ګاډي کې راځم او ټولو نور ته ولاړم سو تلک ته خپله در غریبي کوم. دی تللی دي په اسلام آباد کې یو پلاټ نیولی دی، بیا هغه فلاټ په 10,000 روپۍ رنټ باندې نیولی دی. دا ښځې راغوستي دي، دا ښځې هلته استعمال کړي دي. بیا د دې انټرویو کړي ده چې تم کیا کام کرتے ہو، ورته میں 2 نمبر کام کرتا ہوں. او پاتې ایوب خان شیرپا شو، د دم ښه ثبوتونه ما راغونډ کړي دي. زه چې سهار وځم در ماښامه پورې صرف د دوی ثبوتونو پسې ګرځم او ویډیوګانې هم په دې موبایل کې دي. دا به بل موبایل ته اړوم او تا ته به یې ښیم، تا ته به د دغې ښځې پر یاد هم ښیم چې کوم په اسلام آباد کې د استعمال کړي ده. که څوک ولې پیسې لیږي را نه لیږي هغې څه زما کار نشته. د باندې چې دا کیمرا او دا میک ما نی خرڅ کړی، قسم دی که په کلاره کښېنم. او پاتې د زیشان خبره شوه، نو زیشانه دا عمران دیوانه تا راوستې په دې چې څومره پیسې راغونډې شوي دي تا ته پته ده. که ته یې اخلې او که نه اخلې، خو ته ورسره شریکوال یې او که ته ځان ته پښتون وې، زیشان بای په پښتون وې او د پښتون الوا دی، نو د دغې کاشفي له دا خپلې پیسې واله او هغه عمران دیوانه پلار چې کوم ناست په سړک هغه له ورکه. الله به هم دله راضي شي او عوام به هم دله راضي شي.